حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جنازه د چا کړې وه. حضرت عمر فاروق صاحب د خپلې جنازې وصیت چاته کړی و چې ته به زما جنازه وکړې. صحابي دی چې د دین د خاطرې ډېرې زیاتې سختې تېرې کړلې او دومره لویې درجو ته میلاو ده چې الله رب العزت د ده په باره کې قرآن کې آیات نازل کړی دی. دومره یو عظیم انسان دی. دا هغه صحابي دی چې کله حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ مسلمانېده نو دیم سره راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې تشریف فرماو. دیو ځان له راله او ایمان یې راوړ، خو اتفاقا د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ د کور په دروازه کې دواړه اتفاقا یو ځای شو. د دواړه د یو مقصد باندې پوه شو چې دواړه ایمان لراغلي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نور مبارک نه ځان مستفید کول غواړي. دواړه راله، دواړه ایمان راوړ. د هغه وخت چې کفارو به په مسلمانانو باندې ډېرې زیاتې سختې تېرولې، د هغه وخت بیا چې دوی کله ایمان راوړ او خلک خبر شه د مکې کفار چې دا دواړه مسلمانان شوي دي، نو انتهایي سختې په دې دواړو باندې تېرې کړي دي. حضرت عمار صاحب ډېرې زیاتې سختې دم تېرې کړي. مور پلار دا شهیدان شوي وو، دی په خپل هم شهید شه په 94 ساله عمر کې. خو بهرحال حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ دا دواړه او حضرت عمار صاحب دا دواړه په مکه مکرمه کې وو چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت وکړه لاړه، نو مسلمان به چې کله تنګېده او کفارو به تنګاوه، نو دوی هم اراده کوله د مکې مکرمې نه به مدینې ته بیاته. دیو تنګ یې کړه، انتهایي سخت یې تنګ کړه. نو د دواړو اراده وکړه. حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې د مکې مکرمې نه هجرت وکړي مدینې ته. خو بهر چې څوک کله به کفار خبر شو چې دغه رنګې دیو هجرت کوي او دغه رنګ مسلمان هجرت کوي، نو بیا به یې نیوه سختې بیا پرې تېرول. دا داسې خلک وو چې نه په بل سخته بیا پرې تېروله، نه چېرته بل ځای ته لېږل، دی هم زده نه کېده، او سخته بیا پرې تېروله زړه کې دم رحم نه راته چې موږ په دې باندې دا سخته ولې تېرو. نو دا داسې سخت خلک وو. بهرحال دی یو ځای پورې لاړې. حضرت صہیب صاحب دا یو ځای پورې د مکې مکرمې نه ووته او لاړې. کفار خبر شو چې صہیب صاحب خو هجرت وکړه او لاړې، نو دیو پسې لاړه. چې کله پسې دیو لاړه نو صہیب صاحب په لاره کې را لاندې که، نو وایي صہیب صاحب ورته وویې دا هغه صحابي دی چې غشي به یې ډېر زیات صحیح وشته او تیز به یې وشته. وایي حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ د کفارو ته وویې چې تاسو بیرته ما نشئ بیولی، زما سره اصل غشي، زه به په دې خپلو غشو باندې مقابله کومه تر هغه وخته پورې چې زما سره یو غشی پاتې شي، نو هغه پورې به تاسو ولم تاسو ما له رانږدې کېدی هم نشئ. بهادر خو ټول صحابه خو ټول بهادر دي، دا داسې بهادر انسان و. بیا ورته وفرمایل که چېرته زما څخه غشي ختم شي او زما څخه توره راسئ، نو زه به په توره مقابله کوم. خو چې توره اوس زما د لاسو نه وغورځېږي او غش هم ختم شي، بیا ستاسو خوښه چې څه کوئ هغه وکئ. خو تاسو ته وایي زه یوه خبره کومه، خبره دا ده چې زما په مکه مکرمه کې مال دی، وینځې مې دي، زه به تاسو را هغه درکړم لا چې تاسو هغه واخلئ او ما پرېږدوئ چې لاړ شم پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواله، د خپل جانان خواله لاړ شم، ما پرېږدوئ. وایي کفار په دې باندې خوشحاله شو، کفار سانه شو. دی په لار باندې روانو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مسجد قبا کې تشریف فرماو. هلته الله رب العزت آیات نازل کا. الله فرمایي ومن الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله. الله فرمایي بعضې مسلمانان داسې دي چې ځان د خپل ځان بیع کوي، د خپل مال بیع په خپل ځان سره کوي. د خپل مال یې کفارو ډېر ورکړ او ځان یې ترې واخیست. دا څه دپاره؟ مرضات الله، د الله د رضامندۍ دپاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې الله دا آیات نازل کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد قبا کې ناست و. چې کله حضرت صہیب صاحب دی مخامخ شه، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل صہیبه ډېره ښایسته بیعه دې کړې ده، ډېر ښایسته تجارت دې کړی دی، الله ستا په باره کې آیات نازل کړ. نو دا داسې صحابي دی چې الله رب العزت د ده باره کې آیات نازل کړی دی. دا داسې یو عظیم صحابي دی. بیا دی چې څنګه ورغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک کجورې مخې ته پرتې وې او کجورې خوړې. صحابه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام
دا داسې نه و، دا اسلام زمونږ داسې نه چې دا انتهایي سخت دی او هر وخت کې دې سړی په غصه کي، او دا اسلام داسې نه دی. اسلام دا ډېر ښکلی دین دی، ډېر مزیدار او ډېر ښکلی دین دی زمونږ. کله چې صهیب صاحب ورغلی پیغمبر علیه صلات وسلام تشریف فرماو مسجد قبا کې او کجورې خوړې. صهیب صاحب یوه سترګه خوږ وه، دی ورغلی دم څه کجورو ته کېناست او کجورې خوړې. څنګه کېناست او کجور باندې شروع وکړه نو پیغمبر علیه صلات وسلام سره ګپ ولګاو، وایي ستا خو سترګه هم خوږ ده او کجورې هم خورې. نو حضرت صهیب صاحب ورته وفرمایل یا رسول الله زه دې لپاره نه خورم چې سترګه مې خوږ ده، زه چې کم سترګې دپاره خورم هغه روغه سترګه ده او پیدا روغې سترګې ته ځي. ګپ یې لګاوه، مذاق او ټوکې به یې یو بسه کولې. دا داسې خلک وو. بیا حضرت عمر فاروق صاحب ته وفرمایل وایي دا صهیب هغه سړی دی چې دا بېځایه خرچ نه کوي، صرف د الله د رضا دپاره هر څه کوي. او عمر صاحب ته هسې په ټوکه کې ویې مړه وایي ته د الله په نوم باندې خرچې نه کوې، ګپ شپ یې ورسره کاوه. بهرحال چې کله حضرت عمر فاروق صاحب د دنیا نه ته، نو دا هغه صحابي دی چې عمر فاروق صاحب ته وویې وایي چې زه کله مرمه ته به زما جنازه به ته کې، زما جنازې وخت چې راشي بل څوک به زما جنازه نه کوي، ته به جنازه کې. دا هغه صحابي دی. نو ځکه خلک ویم د عمر صاحب جنازه چا کړې وه، د عمر صاحب جنازه دا کومې صحابي کړله؟ نو بیا دا هغه صحابي حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه چې در حضرت عمر فاروق صاحب جنازه هم کړله، وصیت یې ورته کړی و. داسې یو عظیم انسان و.